الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح دا صفحه نمبر 58 ومن مزانه سنن ابی داود السجستانی رحمه الله او حدیث حسن ممکنه مواقعو کې امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه سنن دے روینا عنه انه قال منگنا امام ابو داود په حواله سره نقل شوی دی ذکرت فيه صحیح وما يشبهه ويقاربه چې هغه دا ویل دي چې موږ په دې کې صحیح حدیث او حدیث چې دغه مشابه دی او ما یقاربه او هغه چې دغه قریب دی هغه موږ ذکر کړی دي انه یذکر فی کل باب اصح ما عرفه فی ذلک الباب او موږ دغه حواله سره دا خبره بیان کړ دا چې دغه مفهوم دا دی چې هر هغه باب چې پاره کې حدیث ذکر وي نو هغه دغه په علم کې په دې باب کې ټولو کې صحیح حدیث وی لک وقال بیا ویل دی ما کان فی حدیث من حدیث کله چې ما په کتاب کې او حدیث وی فيه وهن شدید یعنی په هغه کتاب کې شدید کمزوری وی لکا سخت کمزوری وی نو فقط بینته نو ما هغه واضح کړی دی وما لم اذكر فيه شيئا او کوم حدیث مبارک کې زس ونوې ملکا س ذکر منی کړی فهو صالح نو هغه صالح ته ټیک دی وبعضها صح باز او په دې کې بعض نه زیاده صحیح دي په لغت کې مزان جمع مزن ده په کسرې د معجمه سره مفعلتن په وزن دی یعنی هغه زی چې پاکي ګمان کیږي یعنی حدیث حسن ممکنه هغه زیونه چې دغه د مندیدلو هغه کې امکان وي تشریح دادا چې حدیث حسن دویمه منبع او سرچشمه امام داود سجستانی رحمت الله علیه کتاب سنن دی امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل فرمایي چې زه خپل په دې کتاب کې صحیح حدیثونه ذکر کوم خوا بالذات صحیح وي یا بالغیر وي اور ها حدیثونه چې هغه شوی مصابي دي یعنی حسن بالذات دغه ذکر کوم اور حدیثونه جو صحیح قریب دي یعنی ضعیف احادیث چې دغه ضعف تلافی په تعدد طرق سره شوی بلکې داسې حدیثونه ذکر کوم چې باکه صحت قسم ضعف وي پیښ لګا نو هغه بیانوم او کله چې باقي ضعف نه وي نو هغه چې بیا ذکر کوم علامه بقایی رحمه الله فرمایي چې صحیح نه مراد صحیح لذاته دی ایوش بهود نه مراد صحیح لغیره دی ما یقاربون مراد حسن لذاته دی او سلورک کې ساغه چې باقي کې وهن شدید وي سخت کمزوري وي او ما لم اذكر پیشن فهو صالح د دې مراد هغه روایت چې باقي وهن شدید نه وي اگر چې د دې روایت مطابقت نه وي نو هغه صالح للاعتبار دی بیا اگر مطابقت وي نو هغه حسن لغیره دی اور صالح للاحتجاج دی یعنی احتجاج لپاره صلاحیت لري نو دا کل چې د شپږ قسمونه شلو نیز په روایت کې صالح للاحتجاج منسی شه دلکا دغه سره دغه حسن کېدل لازمي نه دي ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه په ضعیف معنی هم سکوت فرمایي بعضها اصف باز د حضرت امام دا یو خاصیت هم دا دی چې هر باب کې اصح ما فی الباب او دارنګ چې د هر باب کې هغه حدیث انتخاب کوي چې هغه په دې باب کې وارد احادیث نسبتا د ټولو نه خوي لک د دې وجه نه بسا اوقات هغه داسې کوي چې یو باب کې تمام روایت ضعیف وي نو په هغه روایت کې چې ټول نه کم ضعف والا حامل وي نو بیا چې دغه هغه ذکر کوي نو دارنګ امام دغه تخریج کې بیا دوی بعضها اصح باز نو دا بعض مذکور دا مفاضله چې د کند د صحت اصطلاحي اعتبار سره نه ده بلکې دا مفاضله د باب احتجاج کې دا چې هغه ضعف منافي نه دی لک ذکرت فی صحیح دې څه مطلب امام داود په دې رساله کې چې هغه اهل مکه په نوم لیکل وا او په خپل د سنن خصوصیات او د کتاب طرز وضاحت پاک کړو په هغه رساله کې د مکه ته چکل لیکو نو هغه کې خطیب بغدادي ذکر کړ دی چې هغه دا وي چې کتبتن رسول الله صلی الله علیه وسلم 500,000 حدیث ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 5 लाख احادیث یعنی مطلب دا دی چې نقل کړ دي او په هغه کې ما چې انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب او ما په هغه کې چې انتخاب کړ دی چې هغه په دې کتاب کې یعنی شامل کړی دي جماعت فی 4,800 حدیث پاک کې 4,800 احادیث ما جمع کړ دي او په دې کې وذکر تو صحیح او مایوش په ما یقارب او ما په دې کې صحیح په شانتي او د صحیح قریب احادیث ذکر کړ دي
بیا وی ما کان فی کتاب من حدیث فی وهن شدید، ازما په دې کتاب کې چې کوم ځای کې وهن شدید وي صحذوف وي نو ما بیان کړ دی. ومنه ما لا یصح سنده، اور هغه چې دغه سند صحیح وي. وما لم اذکر فی شیء، چې باقي شیشه ذکر نه کوم نغه صالح دی، یعنی صالح لل احتجاج دی لکه او بعضها صح من بعض نه مناسب. علامه ذهبی رحمت الله علیه سنن ابي داود کې مندل والا احادیث تفصیل بیانی دغه درجات وضاحت کوي. وی سنن ثابت صحیح احادیث په هغه ټولو کې اعلی قسم دی لکه چې هغه د شیخینو تخریج دی کړی. دویمه حدیث دی شیخینو کې یو روایت کړی، دویم دغه نه پیلوتی کړدا. دریم قسمه حدیث دی چې هغه نه شیخینو پیلوتی کړدا لیکن دغه سند خده او علت او شذوذ نغه محفوظ دي، نغه حسن لذاته په درجه کې دي. څلورمه حدیث چې هغه سانید خو ټیک دي او علماء د هغه دوا یا د هغه نه زیات معمولی زو پسندون کې منقول کېدل نه بعد قبول کړي دي، ځکه یو سند بل سند سره تقویت راځي. پنځم حدیث چې هغه سند کې راوی سوی حفظ دی وجنه ضعیف قرار شوی دی او دا غیر روایت منومن امام داود سکوت اختیار کړی دی. شپږم حدیث چې هغه ضعیف راوی حفظ عدالت کې کمی دی وجنه شهیدیت یعنی ضعیف راغل دی، نو عموماً په دغه روایت باندې امام بیا کلام کوي. نو علامه ذهبی امام داود دا قول ما کان فی کتاب منها حدیث فیه وهن شدید نقل کول نه بعد فرمایي چې حضرت امام اپنا خپل وعده پوره کړی دا، خپل د شرایطو لحاظ یې هم کړ دی، ضعف خفیف باندې هغه سکوت کړ دی او ضعف شدید هغه بیان کړی دی.